باغي کې یو سوال خدا دی حجیانو خبره پدې کې ده حجیانو په دې مسله باندې ځان پوي کړی په حجیانو صاحبانو باندې د اختر قرباني یادومه ګوره دا یاد ساتئ د زمونږ پاکستان خلک چې کوم حج کوي هغه ته ویل کېږي حج تمتع او دغه حاجی ته ویل کېږي متمتع اکثر د زمونږ پاکستانیانو حج تمتعي نو په حج تمتع کې چې کله انسان حج او عمره دواړه د په دو احرامونو کې او په یو سفر کې چې څوک حج او عمره کا هغه ته حج تمتعي په دې کې په حاجی باندې په حج کې په لسم ذل حج باندې یو قرباني تاسو چې کوم حجیان صاحبان یې مینا لاړ شي شیطان ولې د شیطان نفس چې د قرباني او د هغې نفس بیا حلق کړی او بیا راشي طواف زیارت لا چا چې حج کړی هغې ته دم شکر ویل کېږي هغه دم شکر دی هغه خدای پاک تعالی په یو سفر کې د حج او د عمرې توفیق درکړه دا د هغې ګډ دی دا هغه اختر والا قرباني نه ده دا د حج والا خپل ګډ دی دې ته دم شکر یي دا خو به عصم کوي دا خو په حاجي باندې فرض او لازم دی زه د لسمې ذی الحجې د قربانۍ د ګډ خبره کړم چې په پاکستان کې یا التا دویم ګډ په د باندې شته او که نشته په تور د قربانۍ باندې په تور د دم شکر باندې نه چې هغه د حج والا ګډ دی نو هغې دپاره مسله زده کړئ تاسو به څوک حج لتلي کوم کسان چې په حج کې د مینا ته د وتو نه مخکې مینا ته خلک کله وځي یوم الترویه په اتمه ذی الحجه باندې نه چې کله اتمه ذی الحجه شي اجیان مینا ته وځي او احکام د حج چې دی هغه شروع شي نو مسله اسانه ده که چرته یو حاجی په مکه مکرمه کې د مینا ته د وتو نه مخکې 15 ورځې قیام یا په حج کې کړه 15 ورځې قیام یا په حج کې کړه یعنی اول نه په حج کې مکه مکرمه کې موجود دی 15 ورځې وشوي او دا غینه پس په یوم الترویه په اتمه ذی الحجه مینا ته وځي د دغه حاجی حکم دی مقیم دا حاجی مسافر نه دی دا یاد ساتئ په دغه سي حاجی باندې دوه قربانۍ دي یو په د باندې دم شکر دی یو په د باندې د اختر د قربانۍ ګډ دی دا یاد ساتئ ګوره داسې حاجی به په کلي کې زوی ته یا ورور ته ووایي چې زما طرف نه قرباني وکړه یا هلته د ګډ واخلي هلته د قرباني وکړه داسې به نه وایي چې زه مسافر یم په مسافر باندې قرباني نه ته مسافر نه او که چېرته د یوم الترویه اتمه ذی الحجه چې حاجی ځي مینا له هغې مینا ته د وتو نه مخکې تا په مکه مکرمه کې د 15 نه کمې ورځې تېرې کړي 12 ورځې تا تېرې کړي نو ته بیا صاحبانو هلته مقیم نه ته مسافر او په مسافر انسان باندې قرباني نه نو په داسې حاجي باندې بیا قرباني د اختر نشته او د حج چې کوم ګډ دی د حج تمتع د شکر هغه ګډ خو به ذبحه کوي په د اختر والا قرباني په دغسې انسان باندې بیا په دغسې حاجي باندې بیا نشته نو اسانه مسله ده که د مینا ته د وتو نه مخکې 15 ورځې په مکه کې راغلي قرباني د اختر پشته او که د مینا ته د وتو نه مخکې 15 ورځې نه راغلي بیا قرباني نشته